और ये कुदरती नज़ारे देख के बहुत ही दिल खुश हुआ है। ऐसा वेदर पहली बार देखने को मिला। अभी धूप भी निकली हुई है और पहाड़ों पे बर्फ भी है। बहुत प्यारा माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। लोगों का मेहमान नवाजी, यहाँ मेहमान नवाजी भी लोग बहुत अच्छा करता है। ये हमारे खान भाई हमारे साथ आए हैं, इन्होंने हमारी मेहमान नवाजी की है मर्दान से। 3 दिन हम इसके पास रहे शादी पे। दारातो د کوم ځای نه راغلي او معلم جبې ته؟ تاسو ډیره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. زما تعلق خو یار حسین صوابه سره ډیسټریکټ صوابه سره یار حسین اوسیدونکو ما او ملمانه راغلو په فیصل آباد دي سره رالمه دله می چکر ورکو او ملم جبا حقیقت کې ډیر د خلا زه ډیر مزیدار زه دی به انتها خپل زه دی خسته زه دی او بس دا بوای چې بس په دنیا کې جنت دی به انتها خسته زه دی او خلک هم ډیر زیات مهمان نواز دی او زموږ یوسفزي هوټول مهمان نواز دي او الانکه دا خلک پکې ډیر مهمان نواز د ملمنو ډیر قدر او ډیر عزت او ډیر احترام او په خوراک په لحاظ سره پر لحاظ سره کوګاړو والی کوسمره هوټلو والی ټول ډیر زیات کوآپریشن کوي د پنجابیانو ورونو سره زموږ د خلکو سره ډیر زیات کوآپریشن کوي او ډیر خاطر لیاز کوي او واسم د خپل ځای دی او نن سبا خدا سي دا ور دي چې مهنګای د ډیر زیاته نو ټینشن دی پریشان دي خلکو نو کوشش وکړئ چې داسې ځایونو ته راتګ وکړئ نو تاسو پریشانی به ختم شي او تاسو به لږ فرش شئ ځان سره بچي راولئ او داسې ځایونو ته راشئ نه په کال کې دا دونه وخت چې کوم دی سړی روزګار کوي نو که څلور 15 ورځې خپلو بچو له ورکړي او داسې ځایونو ته راولي نو هغوی ته به هم لږ ریفریشمنټ میلاو شي ریفریشمنټ او تاسو ته به هم میلاو شي ذهنونه به هم لږ صحیح شي د پریشانۍ او ټینشن به هم لږ ختم شي او دا خو واقعي چې ډېر ښایسته ځای دی بیا خاص کر په سوات کې ملم جبي غونډې ښایسته بیا دا ګرین ویلیو ورته وي کم یو ځای دی دا خو په خپله ډېر زیات ښایسته دی نو کوشش وکړئ دې خوا چکر راولګوئ خپلو بچو له ورکړئ او ډېر د ښکلا ځای دی ډېر مزیدار ځای دی د امن حوالې سره که راته ووایئ چې دلته کې د امن فضا څنګه ده اکثر خو چونکې مخکیني دور کې داسې حالات دلته تېر شوي دي اوس فضا څنګه ده ډېره زیاته جي زبردست د امن په لحاظ کو پکې د شپې 1 بجه هم ګرځې پروا نشته دی خاص کر زموږ د میلمانو وروڼه راځي ما اوس هم دا میلمه زموږ بله ځان له ګرځېدلی او زه ورسره نه ما ته تاسو کو ما ته چې شپې 12 بجې 12 بجې 1 بجه هیڅ مسله نه الحمدلله ډېر مهمان نواز او خو خلک دی او زمونږ ډیر زیات مهمان نوازي وکړه نو زه ډیر زیات خوشاله پدې شوم چې خاص کار دا هم یو یوسفزیم یو زمونږ لکه زمونږ د جرګې نو یوسفزو جرګه جوړه شوې ده دا یا بیانونه تقریرونه مونږ ورو مشرانو دا ټول یو یوسفزي او بل چې د یو ځای سړی درنوي ملمانه د بار نه راغلي سړی بل خخ کار شي درون په کار شي نو الله پاک ته خلکو له نور عزت ورکی او لوړ مقام دی الله ورکی او همت دی ورکی چې د ملمنو او زموږ د راغلو خلکو د دې خدمت وکي او د دې خیال وساتي څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې دلته کې مختلفو اضلاعو نه یا د مختلفو صوبو نه دلته خلک راځي او څنګه چې زموږ ملمه موږ سره موجود و هغه دا خبره وکړه چې دلته کې انشاءالله فضا انتهایی ښکلا ورکېده او د دې ښکلا سره چې دی په ذهن کې یو سکون میلاویږي زړه ته هم سکون میلاویږي ذهني سکون هم موجود سړي ته میلاویږي رمضان شینواری پیام خیبر معلم جبه بسم الله الرحمن الرحیم دی وخت کې زه موجود یم معلم جبه کې او تاسو ګورئ پیام خیبر تر دې وخته پورې چې کوم خلک راغلي دي ټوریست راغلي دي د مختلفو علاقو نه او دلته کې دوی د سیل تفریح لپاره راغلي دي باقاعده دوی د دې کې د واورې نه یا د دې علاقې د ښکلا نه خوند اخلي او هغوی دلته کې باقاعده په ډلو په شکل کې په فیملی سره راځي دې ځای کې د معلم جبې ښکلا دی وخت کې په دې ټیم کې انتهایی خوبصورت وي رمضان شینواری پیام خیبر معلم جبه